بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسون روان دي تقریبا 15 اعتراضات من ذکر کړو. دا غیر مخکې موږ دعوا جواب دعوا درکړو درسونه من ذکر کړو. بعضې مرګو رابطې کولې چې دا بعضې اصول بعضې درسونه موږ نه دي اورېدلي او تاسو دا ویډیو په شکل کې ریکارډ کړئ چې دوباره موږ استفاده وکړو. نو د هغې په بنیاد باندې موږ د دې کتاب یو څو اصول یو څو مفید اصول هغه موږ بیانوو. کله چې تاسو د دهریانو ملحدینو سره بحث مباحثه راځي دا اصول بس تاسو په ذهن کې وي. د دې اصولو په بنیاد به تاسو هغوی سره خبرې کوئ نو انشاءالله تاسو ته به فایده وي. که چېرته د دې اصولو نه هټ کر تاسو هغوی سره خبره کوئ نو تاسو ته به هېڅ جواب نه جوړېږي او تاسو به بیا څه کېږي، تاسو ته به خپل عقیده او نظریه باره کې شک او شبهات ښکاره کېږي. حالانکې هغوی به تاسو ته څه کوي، هغوی به تاسو ته دوکه درکوي، مغالطه به درکوي. د هغوی مغالطه به تاسو د دې اصولو سره وپېژنئ. موږ په دې کې اصول ذکر کړي دي او دا زموږ مشران او کابرین د امت په دا په کتابونو کې ذکر کړي دي. هغه وخت کې چې هغه وخت دا فتنه لا دومره خوره هم نه وه، اوس دا فتنه دومره زیاته خوره شوه چې دا کالجونو یونیورسټیانو ته او دغه شانته کې زموږ معاشرې ته راورسېدله. د دې فتنې نه تقریبا د کم عمره هلکان دا متاثره کېږي چې د 15 کال نه والا تر د 15 کال پورې د دوی دا عمر وي نو د دوی ذهن کچه وي. نو هغه به موږ انشاءالله په دې نورو درسونو کې وضاحت کوو چې د مسلمانانو په معاشره کې التحاد ولې خپرېږي. هغه ځان له یو موضوع ده، هغه به ځان له انشاءالله بحث کوو. نن موږ یو څو مفید اصول تاسو ته بیانوو. اول اصل پکې دا دی یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتلل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز دی باطل دی. یو شیز به ستا په پوهه او عقل کې نه راځي، ته به وایې لکه دا نشته دی، ما ته یې وښیوه، الله رب العزت کوم دی ما ته یې وښیوه، جنت کوم دی ما ته یې وښیوه. داسې ونه موږ عقل هم نه منیو چې هغه نه 1000 کاله اصلي دي تاویږي. دا خو څه وایي دا په پوهه او عقل کې نه راځي. نو موږ به ورته وایو چې بھائی یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز دی باطل دی. لکه موږ دوی ته دا وایو نیوټران چې دي دا د مادې دپاره مهم اجزا دي، نیوټران، الکتران او پروټان. نیوټران اوس پورې څوک هم نشي دا سټیفن هاکینګ په خپله باندې په خپل کتاب وقت مختصر تاریخ کې په خپله لیکي. وایي کله نه چې جے تامسن په نوم باندې یو فلسفي دی، وایي ده چې کله نه دا ایجاد کړي دي اوسه پورې دا یعنې دا معلوم کړو دا خو مخکې نه موجود دي. د بیګ بینګ چې کله وشو دا دنیا وجود ته راغله د ساینس د نظریې مطابق. نو هغه وخت کې دا الکتران هم موجود و، نیوټران هم موجود و، پروټان هم موجود په دې کې. خو اوسه پورې نه الکتران چا لیدلي دي، نه پروټان او نه الکتران او نه نیوټران. بل په خپله باندې همدا سټیفن هاکینګ بابا وایي په کائنات کې تاریک ماده هم نشو لیدلی، یو ساینسدان هم نشي لیدلی. حالانکې دا تقریبا تاریک ماده چې ده دی وایي چې تقریبا د 80% نه زیاته په کائنات کې. اوسه پورې چې ساینس څومره ایجادات کړي دا 15% دي. څه دي 15%؟ 95% دوی نشي لیدلی او نه د دوی په عقل کې راځي، کوئی کار هم نه کوي. څه نه کوي؟ دغه شانته کې که موږ جنت نشو لیدلی، موږ جهنم نشو لیدلی، موږ پل صراط نشو لیدلی، خو زموږ په پوهه او عقل کې نه راځي، خو موږ ته انکار هم نه کوو. ولې؟ هغه د رښتینو خبر سره ثابت دی. انشاءالله به وضاحت کوو. دغه شانته کې دویم اصل چې دی کوم کار چې عقلا ممکن وي او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت وي نو هغه څه شی دی؟ هغه ته منې. یو څیز چې عقلا ممکن وي، یو کار عقلا ممکن وي او د نقلي صحیح نقلي خبر سره خبر صادق چې موږ ورته د دې سره ثابت شي نو هغه ته منې ولو که ستا په ذهن کې نه راځي. دغه شانته کې دریم اصل چې ورسره دی محالي عقلي یو څیز دی، یو څیز محالي عقلي دی او خلاف عادت بل څیز دی. د دې به انشاءالله موږ مکمل وضاحت کوو. تاسو درس کوو. مولوي صاحب ته شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اصل یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز به باطل وي. وضاحت یعنې یو څیز چې ستا په عقل کې نه راځي نو دا خو د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز دې باطل وي. مثال ځمکه 30.5 زاویې باندې ښکته ده. ځمکه چې ده 30.5 زاویې باندې ښکته ده، دا زموږ په عقل کې نه راځي چې بهی موږ کله ښکته ونه لیده، موږ چې راپاسې کړو وروره دغه شانته کې برابر. اوس زموږ په عقل کې نه راځي. زموږ عقل کې ولې نه راځي؟ دلته بل سوال راځي. عقل کې په دې نه راځي چې بهی موږ د ده نظیر نه دی لیدلی.
ورشي وتاته څوک وایي چې کټ او کټ تا نه لیدل ته محسوس کې چې دا کټ څنګه لکه هغه یو قاري صاحب سترګو باندې معذور وړوندو یو ماشوم لکیر راوړی وایي دا کیر وکړه او مور به له کیر پکړه وایي دا کیر څنګه وایي دا سپین وایي دا سپین څنګه ګور هغه سپین نه ولیدل ما ته خو شکر دې سپینم پیژنو سورم پیژنو سترګې دې څوک چې ما درزاد روم بیا هغه سپین او سور پیژنې نه پیژنې ما ورته وایي چې دا څه دا کیر څنګه وایي چې کوو کې نه وایي زما په دې ملي کې به دا څنګه لکه زه دا وایم دا ولې دې قاری صاحب د نظیر نه ولیدلې د کیر نظیر نه ولیدلې دغه شان ته منګل نظیر نه ولیدلې نو ځکه زموږ په عقل کې نه راځي د ځمکې دا رفتار هم نه دی لیدلی دا رفتار 29 کیلومتر رفتار چې دا کوي موږ نه دی ناپ کړی چې وایي دا 29 کیلو خو موږ بیا هم منو د چا په خبرو د ساینسدانانو په خبرو باندې د ساینسدانانو په خبرو موږ منو چې هلکه دوی وایي بس ټیک ده موږ ځکه زموږ د عقیدې او د نظریې نه څه خلاف نه ده زموږ د عقیدې او نظریې خو دوی وضاحت كل في فلك يسبحون دا ځمکه هم یو فلک دی د ټول روان دي لامبو چپو کې روان دي په خپل رفتار سره اوس چې څوک د ساينس نه خبر نه وي هغه به د دې دلیل انکار کوي خو د دې سړي انکار کول بغیر د دلیل دي صرف د په عقل کې نه راځي ګوره د سره دلیل نشته سړی د ځمکې د رفتار نه انکار کوي د سره خو دلیل نشته صرف د په عقل کې نه راځي او زه نه منم دغه شان د کته د جنت نه انکار کوي د جهنم نه انکار کوي د الله د وجود نه انکار کوي دا سره په دې باره کې څه دلیل نشته صرف د عقل کې نه راځي نو ستا په عقل کې نه راځي دا د خبرې دلیل نه دی ولې زبانو تاسو ورته څه وایي چې به یو شی ستا په عقل کې نه راځي دا د خبرې خو ډېر شي نو ستا په عقل کې نه راځي بیا به تاسو کې باندې مانی بیا مثلا کوم کار عقلاً ممکن وي او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت وي مثلا چې الله جل شانه په دې قادر دی چې یو دلته ودرېږي دا اعتراض کې مشهور اعتراض دی دوی وایي یاره چې دا څنګه کېدای شي حدیث مبارک کې راځي چې د جنت کې به یو دامره غټه ونه چې تیز رفتار قصد تاویږي زر کاله به دا دنه بس دوی وایي چې دا څنګه کېدای شي دا څنګه کېدای شي چې ورونه غټونه موږ ورته وایو الله رب العزت چې په دې قادر دی چې وړونه پیدا کولی شي غټونه نشي پیدا کولی نو کوم کار اوس دا عقلاً ممکن ده کنه د مولوی صاحبانو تاسو ته تاسو کو عقلاً ممکن ده څنګه عقلاً ممکن ده چې وړونه پیدا کېدای شي غټم پیدا کېدای شي کنه شي لکه دې دا یو بل اعتراض هم کوي دادا علیه السلام عمر څومره عمر او دا عقد تکذب اوس ودا خلاف عقل موږ ولې خلاف عقل چې الله دا 15 فوټه شپږ فوټه انسان پیدا کولی شي 15 فوټه نشي پیدا کولی ولې نشي پیدا کولی دا عقلاً ممکن ده دا قشان د مولوی زبانو دا خبر به چې سیز دوی وزن څه لري کوم کار چې عقلاً ممکن وي خو د صحیح نقلي خبر سره ثابت شي کوم ته چې موږ څه وایو خبر صادق وایو دا بس کې دا باندې او دا خبره نقلي خبر سره ثابت دي چې هغه حدیث مبارک دی درې مثلا محل عقلی او سي دي محل عقل محل غړیا ته ممکن ده او خلاف عادت ډیر څه په خلاف عادت بسبب لکه دا اوخ لکه دغه نه اوخه پیدا کېدل دغه نه اور نسو زول دا خلاف عادت کار دی دا اور کار څه دی سوزول خو لکه بعض وخت چرته ته کېونو دا خلاف عادت راځي دوی دا محل عقلی عقل لا موجود دا محل عقلی او خلاف عادت دا به تاسو پیژنئ وضاحت یو څیز په خلاف عادت وي خو محل عقلی باندې ابراهیم علیه السلام اور نسو زول دا خلاف عادت وي خو محل عقلی نه دي نو بس خلک دا محل عقلی ګڼي او یا مثال د صالح علیه السلام اوخه او داسې نور واقعیت دا خلاف عادت وي خو محل عقلی نه دي ځکه چې د هر څه د شنو په خپل قدرت سره پیدا کړي دي ولې د شنو بار څخه اوس الله رب العزت دا اور پیدا کړی دی نو د دې اور په کنټرول باندې قادر دی او کنه دی قادر ولې نه قادر موږ د دنیا مثال نو ورکو دا اوس سټلایټ لګلې ده بره دا زموږ دغه 15 لک کیلومتر لري جیمز ویب په نوم چې کوم سټلایټ لګلې ده مخکې هبلو دلته نه کنټرول دی څه کوي انسان دومره پاور دی چې دلته نه خپل 15 لک کیلومتر لري مریخ کې دوی کوم دغه شي لګلې دي سیارې لګلې دي دوی مریخ ته دوی چې کوم دا سټلایټونه لګي دلته نه کنټرول دی اوس د انسان دومره پاور دی چې دا څه پیدا کړو دا لکونو کیلومتر لري نه دا کنټرول کولی شي الله رب العزت په دې قادر نه دی چې دا څه دا اور کنټرول کوي چې اور نه څوک دا خپل لکم خصوصیت دی چې سلام دا خلاف څه خلاف عادت نه بوله زبانو دا محل عقلی دی بوله کویږي کنه کویږي څلورم اصل د موجود کېدو لپاره محسوس کېدل او مشاهده وضاحت ویل شو خاص څلورم نمبر سره اصل د موجود کېدو لپاره محسوس کول او مشاهده کول لازم دی یو شی به موجود وي ته محسوسول شي او مشاهده کول شي ډیر څه نه داسې دا په خپل کې وایرس دي کنه محسوسول شي
نه مشاهده قسم نشي کولای دا شان ته په کائنات کې ډېر شیونه موجود دي د دې او د ماده په اړه وضاحت وشو نه محسوسول شي او نه لیدل شي اوس بس کې په مدانه منو کچرته دا خبرې کولو بیا خو ته اسم منه ځکه چې تاسو د دنیا یو سیستم ته نه لیدل ته د بل په خبره کې ډاکټر ته چې موږ لاړ شو ډاکټر چې انسان ته ټیسټ ولیکي ها د ډاکټر په خپل باندې یقین کوي کنه ویل کته دا بیماری ده دا بیماری ها چا خو لیدل نه البته محسوس کول شي بعض نور محسوسات نه دغه وي لکه اوس جنگ عظیم تیر شوی دی نه محسوسول شو په ځبان مشاهده کول شي بیا بس نه بیا مونږ ولې به نه مونږ 1945 کې مونږ یو نو او جاپان باندې امریکا اټمی دم بمونه خلاص کړی مونږ محسوسول شو مشاهده به شو مونږ ولې بنو یار دا صحیح خبر سره ثابت دی نقلی خبر سره ثابت دی چې هغه رښتونه خبر دی نو مونږ ته انکار کولای شو نشو او کومه انکار کوو موږ له بغل سوې جاهلان دا که شاته کېدا دا مولدي ته هم جاهلان بغیر د دلیل انکار کول نه ته خو دلیل پیش کړه په خپل مدعا باندې وضاحت باسي دونه مشاهده سره ثابت کیږي لکه ورځ او شپه راتل دا مشاهده سره هر انسان ګوري او باسي دونه په حواس سره ثابت کیږي لکه आवाज اوریدل دا په غوږونو سره ثابتيږي وغیرہ او باسي دونه په عقل سره ثابتيږي لکه لږه لیدلو سره ستا په عقل کې راځي چې اور لګیدل دي حالکه اور تا لیدل دي او باسي دونه په صحیح نقلي خبر سره ثابتيږي لکه د مخکې نه اقوامونه خبرېدل دا په نقلي خبر سره ثابتيږي شاباش دا وضاحت شو مولوی صاحب پنځم نمبر په منقولات محضه باندې دلیل قائمول صحیح نه دي منقول دي خبره منقول دي تاریخ منقول دي سکندر اعظم راغله او الاګوهان چنګیز خان دا اوس چنګیز خان باندې راځي 3 کروڑ کسات وځي سو 3 کروڑ اوس ته دلیل پیش کوم زه خو هغه تاریخ لیکلي معتبر مورخینو لیکلي ته باندې اوس چې څوک وایي چې بھائی چنګیز خان یو کسب نه وځي له مسلمانانو موږ سره په دې څه دغشته موږ ورته چې کتابونو د مبارک لیکلي دا غټ کافر وګړ ظالم انسان لکه د فرعون مبارک موږ سره دلیل موجود قران کریم دا شانته کې د تاریخ اکثر دغه دي د دوی چې کومه خانه جنگیری شوی د یورپ خبرو وای موږ په هغه باندې دلیل نشو پیش کولای البته امن قولات محضدي موږ بس منقول شوی دي دا منقول منل ته مبارک کافي دي منقولات محضبا دلیل قائم کول صحیح نه او د دې لپاره د دلیل مطالبه هم ضروري نه ده وضاحت مثلا چا وایي چې چنګیز خان په نورو ملکونو حمله کړې دي نو اوس که څوک وایي چې په دې خبره دلیل پیش کړه چې حمله کړې دي نو د دې جواب دا ممکن ده چې هغه معتبر مورخینو ذکر کړي ده همداسې چې یو څه صحیح نقلي خبر سره ثابت شي د هغې منل واجب دا به بیا ته منې که ستاسو زړه ښه یو که ستاسو زړه بد وي په صحیح نقلي خبر سره دا ثابت شوی دی شپږم اصل دلیل یو څیز دی او نظیر جدا څیز دی مولوي صاحبانو دا ډېره هغه خبره ده دی دا دهریان ملحدین ما چا شهزاد سره مناظره او ما ته ویل ما ته وښایه ما ورته ویل څه مني ته مانه د زه مدعي نه به د دلیل مطالبه کولی شي د نظیر څه ته وایي ما ته وښایه چې دا کار شوی دی شي ثابتېږي په نظیر سره که دلیل سره ثابتېږي شاباسي تاسو ته به دا خبره معلومه وي د دنیا چې څومره عدالتونه دي پرون دې د هر سوال وکړو د الله به امتحان ولې د بندګان نه اخلي موبایل امتحان ثبت شي خو ولې د دنیا د نظام ته وباسه به په الله اعتراض په امتحان کې د انسان ترقی کیږي کوټه او کړه پکې معلومیږي چې دا مهنت دي او کدا غبي دي دا څنګه چې د دنیا یو عدالت ته ماته خو چې پر نظیر فیصله کوي هغه څه وایي جج قاضي چې فیصله کوي پس کوي په گواهانو سره اوس کله یو قاضي د مدعین او دغه مطالعین دغه ته پوهه کوي چې باندې راغلی او چا کوم قاضي داسې وکړه د بخښنه څه وایي د جهالت نسبت کې دا به څنګه کې دا مولدین دا هم جاهلان دي نه داوا پیژني دا جواب داوا پیژني نه دلیل پیژني نه نظیر پیژني د مدعینا د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه نشي کولای مولوي وضاحت او د یو د مثلا دلیل یو څنګه مرسل دلیل یو څه دی او نظیر بل څه دی وضاحت مدعینا د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه ترې نشي کولای مثلا د موسی علیه السلام د مثال نه بمار جوړ شو د دې مبارک کې خو د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه کول چې ماته یو فائدہ خبره صحیح نه ده دلته دوی د اعتراضات کې دا ټول اعتراضات په دې کې ختم دوی وایي یاره دا عیسی علیه السلام موږ ژوند کول موږ له یو کړه او چې ژوند کړي تاسو ضرورت په قران کې راځي چې موسی علیه السلام تاسو موږ له یو موږ ته ظالمانو تاسو موږ له دلیل وغواړه چې په کوم ذکر راغلي موږ به له صحیح خبر سره ثابت کړو لیکن نظیر پیش کول نظیر موږ ولې نشو پیش کولای مخه دا عقل نه دی لیدلې عقل هغه شی نه دی لیدلې ځکه موږ نظیر نشو پیش کولای زموږ په مخ کې کوم شي موږ به له نظیر پیش کړو لکه د کټ مثال او د سرور چې موږ ذکر کړو و مثلا
په دلیل عقلي او نقلي کې تعارض څلور صورتونه دي. اول چې دواړه قطعي وي دا ګوره دلایل په دوه قسم دي، یا به عقلي دلیل وي یا به نقلي وي. نقلي دلایل موږ سره قرآن کریم دی، احادیث مبارکه ده، اجماع د امت دی، دغه شان کې زمونږ فقه ده، دا زمونږ نقلي دلایل دي. لیکن موږ سره عقلي دلایل دا ټول کائنات دا الله کتاب ګرځول. الله رب العزت قرآن کریم ټول اکثر عقلي دلایل بیان کړي. څه ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم، دا عقلي دلیل نه او نخې نښانې د الله لري د کائنات پیدا کول. اوس تاسو د ژبو دا بدلېدل څنګه وروره موږ په پښتو کې خبرې کوو، نور داسې خلک دي په پښتو نه پوهېږي. دا د کوم ځای نه راغلی؟ والسنتكم ژبې والوانكم رنګونو ته وګورئ، د یو بل نه جدا. په کور کې د پلار 10 زامن 12 زامن 6 زامن د هغوی رنګونه یو بل نه جدا. تاسو سوچو کې دا فنګر پرنټ دا جدا، دا د الله په وجود باندې دلیل دی که نه دی؟ مولوي صاحب دغه شان دی که الله رب العزت مختلف ده. نو دا عقلي دلیل او عقلي دلالت څه ته وایي؟ تاسو ته مولوي صاحبانو تاسو چې کله د دهریت خلاف کله کار کوئ نو دا ټول کائنات څه دی؟ دا یو کتاب دی عقلي دلایلو کې، په دې کې به تاسو ته دلایل میلاویږي او تاسو به دوی ته پیش کوئ. او نقلي خبر الحمدلله موږ ته موجود دی، موږ ته یاد دی، خو نقلي خبر به زموږ مقدم وي. اب عقلي خبر ورپسې وروسته ذکر کوو. لکه د دهریانو چې دا اعتراض وکړو چې اقرا ما انا بقارئ باندې دوی اعتراض وکړو چې کتاب نشته، دا خو په عقلي دلایل هم د دې موږ بیانولی شو، خو موږ سره نقلي خبر موجود دی. نقلي خبر موږ سره موجود دی چې جبرائیل علیه السلام سره د ریخم رومال او باقي کتاب ورته چې اقرا، هغه ته اشاره وکړه نبی علیه السلام چې ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم. نو موږ به څه کوو؟ اول به نقلي خبر ذکر کوو، وروسته به ورپسې بیا عقلي خبر ذکر کوو. نو څلور دغه صورتونه دي مولوي صاحبانو، عقلي او نقلي. دا کله بعض وخت تعارض هم راتلی شي، هغه څلور صورتونه موږ ذکر کړي دي. اول چې دواړه قطعي وي د دې څه وجود نشته دی، ځکه د صادقینو په خبره کې تعارض محال دی. دې ته زموږ چیلنج دی چې په عقلي او نقلي دلیل کې د دوی څوک دي داسې یو تعارض دی راولي، هېڅکله داسې کېدی نه شي. دویم چې دواړه ظني وي نو هلته دواړه جمع کولو ګنجایش دواړه ظني وي. دریم نمبر دا چې دلیل نقلي قطعي وي او دلیل عقلي ظني وي، نو دلته به دلیل نقلي مقدم وي په دلیل عقلي باندې، ځکه دلیل نقلي قطعي دا قطعي دی که نه؟ شاباس ظني باندې. شاباس. څلورم چې دلیل عقلي قطعي وي او دلیل نقلي ظني وي، دلته به دلیل عقلي مقدم وي په دلیل باندې دلیل ظني باندې. مثال یو انسان دا وایي چې درولي خان سهار 9 بجې مدرسې کې او بل ته درته وایي چې نه درولي خان نو ما سره په کور کې و. دا دوه حکمونه دي، یو به صحیح وي او بل به غلط وي. نو دلته چې کوم کس تاته بیان کوي په دې به د معتبر سړي خبره منلی شي، ځکه هغه صادق وي او رښتیا وایي، او د غیر معتبر سړي خبره به رد کولی. ګوره دلته دا څلورم دغه چې دی که نه، څلورم دلیل عقلي دا قطعي وي، دلیل عقلي دی خو قطعي دی مولوي صاحب، خو دلیل نقلي در سره موجود دی دا ظني دی. دې وخت کې به څه کېږي؟ دې وخت کې چې کوم کس تا ته خبر درکړو د ده خبره کې چې کوم صادق وي د ده به منې. لکه زرولي خان 9 بجې یو کس درله و چې په کور کې په لویه مدرسه کې و، دلته اوس دا دواړه کې یو تعارض راغلی، دلته به د چا په خبره باندې کوم سړی چې صادق وي او رښتیا وایي دا خبره به منلی شي، او کوم چې غیر معتبر وي دا خبره به رد کولی شي. نو دغه درس دا اصول موږ ذکر کړو. حال انتباهات اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه مفید کتاب دی، دې کې ښایسته دا کړي دي، دا اصول موږ دغه ذکر کړي. سبا به انشاءالله بیا بل درس کوو. دوستانو کوشش کوئ دا درسونه مخکې شیر کوئ، ډېر اهم درسونه دي. اوس موږ دوباره دې نه بس د خیر مغربي فکر او فلسفه هم بیانوو، دعوه جواب دعوا هم د مریدینو سره بیانوو، تفریحات او دا ټول انشاءالله بیانوو. ناظرانه انداز کې چې انشاءالله د اهلیانو مریدینو سره به تاسو په کوم انداز بحث کوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.